رانا ثناءالله د پیپل پارټۍ حوالې سره ویلو چې پیپل پارټۍ 2000 ارب کرپشن کړی دی. نو اوس د پیپل پارټۍ یو رهنما ورله قراره جواب ورکړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو او د رانا ثناءالله د موجوده حکومت دا خبرې چې تاسو واورئ غوسه به درشي. تاسو به وایئ چې آیا دا پاکستان د دی د خپل کور پاکستان د لکه دی باندې زموږ څه حق نشته، لکه داسې قسم بیانات جاري کوي. خیر ډیټیل سره په خبره کوو. خو بل طرف ته پیپل پارټۍ دا ګیله کوله چې مریم نواز موږ ته په وینار پاکستان کې د جلسې کولو اجازت نه راکوي. نو پیپل پارټۍ پرون یو ځای کې جلسه کړې ده چې هغې کې ډېر کم خلکو شرکت کړی و، ډېر کم خلک. نو په هغې والله د مسلم لیگ نون هینا پرویز بټ ویلي دي چې دا خو زموږ احسان وګڼئ چې موږ تاسو ته په مینار پاکستان کې د جلسې اجازت نه درکوو، کنې تاسو په شرمونو شرمېږئ. یعنې تاسو د جلسې د څوک راځي نه، که تاسو د مینار پاکستان دا غټ میدان تاسو د کورسو ډک کړئ او بیا دغه کورسۍ ډکې نه وي ستاسو جلسې له څوک نه راغلي، نو تاسو په شرمونو شرمېږئ ځکه ستاسو جلسې له څوک راځي نه. دا والله هینا پرویز بټ پیپل پارټۍ له جواب ورکړی دی. او د دې پیپل پارټۍ ګوره اوس آزاد کشمیر کې الیکشن دی نو د یو بل خلاف لګیا دي او دلته په وفاق کې په شریکه باندې حکومت دی لکه دا زموږ حکمرانان دي. خبر د عمران خان د ټویټر اکاونټ حوالې سره اپډیټس دي چې په هغې خیر کې خبره کوو، خو هغې نه مخکې د رانا ثناءالله باندې خبره کوو. رانا ثناءالله یو 2 ورځې مخکې د پیپل پارټۍ باره کې ویلو چې پیپل پارټۍ 2000 ارب روپۍ چې کوم دي د هغې کرپشن کړی دی. نو پرون بیا رانا ثناءالله شهزاد اقبال سره په یو پروګرام کې ناستو چې ورسره د پیپل پارټۍ یو رهنما هم ناستو. نو هغه اینکر شهزاد اقبال چې کوم دی رانا ثناءالله ته وویل چې تا پرون وی یعنې یو 2 ورځې مخکې تا بیان جاري کړی چې پیپل پارټۍ 2000 روپۍ کرپشن کړی دی. نو اوس دا د پی ټي آی رهنما ناست دی، ده ته ووایه چې دی کوم ځای تاسو کوم ځای کرپشن کړی. نو هلته ول رانا ثناءالله وایي چې ته دې کې خبرې مه کوه. هغه اینکر ته وایي چې دا زموږ د دواړو خپله معامله ده، دا زموږ د دواړو خپلې خبرې دي، دې کې ته مه راځه. نو زه دې ځای کې دا اریان یم چې یو طرف ته ته وایې چې 2000 روپۍ کرپشن دی کړی دی. نو 2000 روپۍ کرپشن چې دی کم کړی دی د ستا نه کړی دی، د ستا د جیب نه کړی یا دی د خپل جیب نه کړی دی. چې ته وایې چې دې کې د ستا کار نشته، د عوامو کار پکې نشته، نو که چېرې دی دا کرپشن کړی وي خو دا خو د عوامو پیسه ده که نه، نو دې کې څنګه د عوامو یا د اینکر یا د صحافي ولې کار پکې نشته دی؟ لکه نه دی خپل پرسنل پیسو کې کرپشن کړی دی، خو هم د پاکستان پیسو کې کرپشن کړی دی. دې کې بیا د هر سړي کار شته، دې کې صرف د دغه صحافي نه، دې کې د یو عام پاکستانیم کار شته دی. خو نه چې دی وایي چې نه بس دا زموږ پرسنل معاملات دي. جی یعنی پاکستان لوټولو دا دی پرسنل معاملات دي. مخکې د عمران خان د ټویټر اکاونټ حوالې سره چې کوم اپډیټس راغلي دي، نو د عمران خان ټویټر اکاونټ حوالې سره جبران ریاض ویلي دي چې عمران خان اکاونټ نه کم ټویټس دي هغه کم ټویټ ریټویټ کول غواړي، کم ټویټ ریټویټ کول نه غواړي. لکه مخکې به د عمران خان ټویټر اکاونټ نه د موقع مناسبت سره ټویټس ریټویټ کېدل، یعنی زړې خبرې به چې کومې عمران خان کړې وي هغه به دوباره د اکاونټ نه شیر شوې. نو اوس هغه ریټویټ چې کوم دی هغه بند شوی دی. نو د هغې حوالې سره جبران چې کوم دی جبران ریاض ویلي دي چې موږ له پته نشته چې کوم ټویټ ریټویټ کول غواړي او کوم نه. نو لہذا د عمران خان د ټویټر اکاونټ دی د عمران خان د زامنو حواله کړلی شي. نو دا چا سره دی چا سره نه دی، د ټویټر اکاونټ د عمران خان سوشل میډیا هینډلر څوک دي د هغې اړو چاله پته نشته. بل د کویت او پاکستان دفاعي معاهده وشوه، کیدای شي ترکي پکې هم شامله شي، نو دا هم د پاکستان یوه غټه ګټه ده. علي ما خان هم خپل سټریټ موومنټ جاري ساتلی دی. پرون بټګرام له هم تللی و، بله ورځ سوات مردان وغیره دې علاقو کې هم علي ما خان کامیابۍ سره خپل سټریټ موومنټ کړی دی. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.